یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده کشنۍ انجلۍ ته د پردې څه وخت حکم کیږي؟ الجواب حامدا و مسولیا، که چیرې انجلۍ و داسې عمر ته ورسیږي چې خلک و د دې و طرف ته مایله سي. عام طور انجلۍ د 9 کالو څخه بیا بلوغ ته رسیږي. چې کله عموما 9 کالو ته ورسیږي بیا به دې ته د پردې حکم کوي. اصل کې پکار د مور پلار ته چې کله انجلۍ 7 کالو ته ورسیږي بیا په پرده سره مخته کې او د بندې دیانې لکه اکثره واقعات د مور د پلار د غفلت وجه څخه پیښیږي. خاص کر مور په انجلۍ باندې باک نه کوي، وایي دا کشنۍ د پروا نه لري، دکانو ته استوي، د بندې استوي. او د هغه رقم اکثره وخت واقعات چې پیښیږي هغه د خپل کور د وجه څخه پیښیږي چې د اکا زوی هم غټ د اکا لور هم غټه یې، د دې نکاح سره جایز ده، بیا هم دوی باک نه پکوي، وایي پروا نه لري، هلک کشنۍ دی، انجلۍ کشنۍ ده. او د هغه رقم انجلۍ د مور سره د ماما کره ولاړه سي، اکثره وخت هلته د ماما د زامنو سره د انجلۍ پرده نه کوي او مور ورته وایي چې دا کشنۍ د پروا نه لري، د ماما زامنې دي. نو مندو ته دا پکار ده چې د خپل لور په صحیح معنا تربیت وکړي او په کوچنیوالي په دا په پرده اخته کې او پردې طریقې ور وښیي چې پرده په اسلام کې څه اهمیت لري او د هغه رقم د کور څه کم رسم او رواج دی، د کور څه کم کارونه دي. مور باید خپل لور ته د اولاد ته طریقې ور وښیي د کور په حواله سره. فقه الاسلامي جلد نمبر 6 صفحه 73 ويعرف البلوغ في الأنثى بلحيز الخبر رواه الخمسة إلا النسائي. فتاوى شامل جلد نمبر 1 صفحه 400 فقط والسلام.